بیا وګیا غول پورې بسم الله الرحمن الرحیم د سواتوس منولو کتونکو زم تاسو قربابات هم درمندو کتونکو نن په منډای سره ولاړ یو کم حل چې شو ده موږ ته وګورو دا څه د کربلا میدان نه دی دا د هغې منډیه غریب عوام راوتی دی او خپل احتجاج او خپل خبره هغې له حکامو ته رسوي د تېرو 15 غنټو نه د احتجاج سټارټ دی خو بیا هم دله څوک نه دی راغلی که موږ وګورو شاته هغه د منډیه غریب خلک ناست دی د چا چې د خپل بچو دپاره د رزق څه درک ګوري خو چونکې د بده مرغه زموږ داسې امپیګان امینګان وي چې د اوټ نه مخکې به موږ له راځي کله به د عوام خادمان وي او د عوام دپاره به ډېرې غټې غټې دعوې کوي دغه شانتې زموږ خادم فضل حکیم صاحب چې د 15 غنټو نه 15 غنټې وشو چې په دې ساعته پورې هغه دوی ته د سره راغلی نه دی د اوټ نه مخکې خو هغه هر سړي ته په 15 سکندو کې حاضر وو که موږ به کتو په هسپتال کې به ولاړو ډاکټر به یې کله وي په څپېړه وو نن نه راځي چې دلته څوک په څپېړه ووایي چې د غریب عوام دپاره څه نه څه وکړي راځئ مخې ته ځو چې د عوام څه وایي مخې ته مشران ناست دي د منډایي صدر صاحب ناست دی چې هغه څه ویل غواړي راځئ زموږ سره دارو گئے مونږ دارو گئے دارو کتونکو ارشاد ناظم صاحب لګیا دی هغه خپل سپیچ کوي عوام اوس پسې راغلی او کوم چې ناظم دی هغه راغلی دا وخت هغه خپل سپیچ کوي نور یو کس دله نه دی راغلی دا واحد کس دی چې موږ ولیدو ماښام هغو ته راورسېدو نه فضل حکیم راغلی دی دله نه سلیم الرحمن راغلی دی ناظم صاحب راغلی دی ناظم صاحب ګرانو کتونکو ناظم صاحب دا وخت ولاړ دی د سواتیوس مینوالو کتونکو ناظم صاحب صرف دله راغی د تېرو 15 غنټو نه زه دغه ساینټ ولاړ یم خو صرف یو ناظم صاحب مې ولید چې هغه راغی چې ناظم صاحب به څه ویل غواړي ناظم صاحب د دې عوامو سره کم ناروا شروع دي کم زیاتې شروع دی د دې په حواله سره به تاسو څه ویل غواړئ کم فضل حکیم کم ایم پی چې دی زمونږ د اوټ نه مخکې به په 15 سکنډه کې حاضر نن ولې نه دی حاضر بسم الله الرحمن الرحیم ټول قوم ته پته ده چې نن ایم پی ایس ولې نه دلته موجود د هغې وجه دا ده چې کومه منډیه ده هغې کې تاسو وګورئ چې شعر د چا سیوا دي او هغه منډیه ولې کامیابول غواړي هغه چونکې سرکاري منډیه نه ده یو پرایویټ خلکو اخیستې ده او د هغې مافیا ده دلته په دې سواد کې یو مافیا موجود ده هغه مافیا غواړي چې غریب دې تباه شي او مالدار دې روزانه نور مالداره کېږي دغه خبره ده او په دې کې ورسره دا اډمنسټریشن روغ دی په هغو ځوانانو زور دی هلته وزیر اعلی ټلیفون کوي دلته منسټر صاحب ټلیفون کوي زه خو حیران یم چې د سوات وزیر اعلی دی او د سوات د خلکو سره ظلم روان دی او دی زما دپاره کمیشنر ته ټلیفون نشي کولی دی زما دپاره ډي سي ته ټلیفون نشي کولی چې ډي سي صاحب که زما د سوات د خلکو سره ظلم وشو نو سبا به دلته نه دا وزیر اعلی نشي ویلی دی ما څه هغلته لیږلی د سوات خلکو اخر څه لیږلی زما خو دا تمه وه مونږ خو چې د سوات د وزیر اعلی چغه واله مونږ وی چې مونږ به سوات ترقي وکړي مونږ وی چې د سوات وزیر اعلی به داسې قسمه سختي راځي په هغې کې به زموږ سره ولاړي نن زمونږ نن موږ د خپل وزیر اعلی صاحب نه د خپل ایم پی ایز نه دا تمه کوو چې نور د دې غریبانانو سره ظلم بند کړی شي دومره ګراني په دې ملک کې راله دومره ظلم روان دی تاسو د ګیس د بجلی د پټرولو نرخونه وګورئ چې دا رحمان نور بماندار ته وایي چې روزګار او ګاډۍ رالم ختموئ ظالمانو چېرته به ځو اخر چېرته به ځو ظالمانو موږ ته ځای وښیئ او که ډېر رانه تنګ شوي یئ راولئ ټیکټرې په دې غریبانانو یې وخېجو چې زړه یې خوشحاله شي موږ به د هغې پورې له دې خپلو وروڼو سره یو چې د څو پورې له دو مطالبات نه منظور شوي او دوی جایز حق نه ورکړی ناظم صاحب که تاسو ګورئ قصابخانه ویوړلی شوه او په هفته کې دنده واپس کړی شوه داسې څه وجوهات کېدی شي چې قصابخانه واپس کېدی شي منډهایي نه شي کېدی دا وجوهات تاسو ته معلوم دي چې د هغو مشر چې دی هغه ایم پی دی خو زه دا وایم چې دا د قبیلې مشر نه دی دا د ټول قوم مشر دی نن په کار دی چې منډۍ په مسله کې هم دلته ولاړ وی د دې منډۍ مسلې موږ له حل کړی وی په اډه کې هم د هغو شعر ځو هغې ځکه اړوله نن اډه د غرور اغستې ده ټول خلک یې ګواه دی دا غټه اډه یې ځان ته خالي کوله نن چې دا په دې منډۍ کې وګورئ ډېره حصه زموږ د ایم پی صاحب د وروڼو ده ځکه هغه غواړي چې کامیابه شي او پرېږده چې دا غریبانان تباه ګرځي او زه وایم چې دا غریبانان هم داسې ښه دي چې کله الیکشن راشي نو بیا وایي دا داسې او دا داسې دو تبدیلي غوښته زموږ دې خلکو تبدیلي غوښته دا هغه تبدیلي ده واورئ اوس چې ګراني راله او روزګار درله ختموي او چې اخوا به سره نور څه کوي زما خیال دی
بل ورځ ګورئ په دې کورونو به یو پولیس او انسپکټران ګرځي چې ټیکسونه راکوئ تاسو دا کور غټ دی او دا کور ورکوټی دی په اوبو یې درته بیل ولګو اوبه چې وې اوس به یې د هغې میټرې به لګي نیب په فضل باندې ایکشن اخلي که نه فضل خو یو غټ خلک وایي چې عوام وایي چې ډېر کرپشن یې کړی نیب محکمه د چا ده نیب له دې حکومت ده چې کله دې حکومت د حکومت سړی چې دی هغه فرشته وي هغه ته هېڅ نه وایي هغه د زمزمو په اوبو لامبلي د عمران خان چې کم ملګری دی هغه پاک دی نوره ټوله دنیا غله ده آیا موږ غریبانانو سي چل کړی تاسو وایئ چې غله دي ونیسئ هغه موږ د سره ملګري یو خو که دا ظلمونه یې د غریبانانو سره په یوه لار په بره لار نن د منډیانه چاته تکلیف دی په دې منګوره کې د 10 تنه راغونډ شي چې موږ ته د منډیانه تکلیف دی موږ دا سیاسي خلک په راغونډ شو دوی ته به سوال وکړو چې زموږ دې خلکو دې تکلیف دی موږ ته خو دلته سهولت دی منډی والا راشي سودا په لنډو ویسي زموږ په کور کې غم خادي په لنډو راشو سودا ویسو ګاډی والا راشي ځانه مزدوري وکړي آیا چې دا ویوړه نو په منګلور د بلوګرام ته به زما غریب سړی ځي अब 500 روپۍ په ځای باندې 200 روپۍ کرایه لګوي دا ظلم تاسو ته قبول دی چې نه دی قبول راپاسئ له دې حکومت خلاف نه د ایډمنسټریشن خلاف او هغه چل وکئ انشاءالله موږ ستاسو سره یو تاسو ته هېڅ څوک څه نه شي ویلی په دې روډونو کې به شپې کوو 120 ورځې اتر نه کولی شي څنګه یو پیر بیا ووایه نوی تازه ترین نیوز دا دی چې فضل حکیم سلطان ټاور په 1000 روپیو اخیستو 1000 روپۍ فضل حکیم یو سلطان ټاور اخیستی دی بیا هم د هغه سره احتساب نه کېږي ام پي صاحب دا راته ووایي ام پي صاحب دا راته ووایي چې دا اډه چې کله وړی شوي ده د اډې سر څه په ټریفک کې کمی راغلی دی موږ دا چې په ګڼه کې کمی راغلی خو له دې سره روزګار ختم شوی دی غریبانانو ته تکلیف شروع شوی دی او سیاسي حکومت له دې لپاره چې هغه خلکو ریف وکړي تکلیف نو دا حکومت چې راغلی دا حکومت چې راغلی هغه عوامو له ریلیف نه ورکوي تکلیف ورکوي تکلیف دا ورته ونیسه خولې ته اواز یې خراب شوی دا نږدې ونیسه دا نږدې ونیسه دا ونیسه عزتمندو زموږ سیاسي پارټیانې ستاسو سره په دې سخته کې دي تاسو به بالکل ګبراویږئ نه موږ تر څو پورې چې ستاسو ملګري یو دلته به سرناست یو 120 ورځې اسلام آباد بندېدی شي نو یو هفته دا نشاط چوک دا ګرین چوک دا منډی چوک دا هر چوک بندېدی شي ستاسو لپاره انشاءالله موږ ستاسو سره یو هېڅ چا نه به نه هېرېږئ هېڅوک تاسو ته څه نه شي ویلی موږ ستاسو سره شانه به شانه یو له اول به په موږ ټکټرې خېږي وروسته به تاسو ته انشاءالله خلک رارسي ډېره مهرباني جی دا ارشاد ناظم صاحب جی دا ارشاد ناظم صاحب او زموږ سره د بازار د منډی کم صدر چې دی هغه هم ناست دی د وخت چې د صدر صاحب نه تپوس کوو چې 15 غنټې تاسو مسلسل احتجاج وکړو تاسو له څوک راغیسې مشر څوک راغلی دی بسم الله الرحمن الرحیم 15 غنټې موږ احتجاج وکړو هېچا زموږ تپوس نه دی کړی بغیر د ارشاد خان نه چې دی اوس راغی د ده موږ ډېر غټ شکرګزار یو چې دی راغی او زموږ د غریبانانو تپوس یې وکړو حاتم منګور ستاسو چې شو کم فضل حکیم کم ام پی چې په 15 سکنډه کې بازي رو هېڅ پته هم نه لګي چې کم ځای دی او کم ځای نه دی هېڅ پته هم نه لګي چې کم ځای دی او کم ځای نه دی تاسو دا احتجاج به تر څو وخته پورې جاري دا به د هغه ټایمه پورې جاري چې د کومه په ټایمه پورې زموږ یا دا منډی نه راکولی شوي یا موږ له به تختبند اجازت نه میلاو شوی ګرانو کتونکو دا زموږ سره کوم ملګری ولاړ دی دا د منډی کس دی او عام کس دی چې دی څه ویل غواړي د منډی په حواله سره جی بسم الله الرحمن الرحیم زما مقبرلی د منګوري اوسېدونکي ما زما تعلق چې دی د میډیسن سره دی زما له سبزۍ سره تعلق نشته خو زه د حکومت نه یو دا مطالبه کوم کومه چې تا منډی مقرر کړې ده آیا دا حکومت جوړه کړې ده که عوامو جوړه کړې ده دا خو حکومت نه جوړه کړې عوامو جوړه کړې ده پای کې مین خبره ده چې پای کې کم کسان چې دي ما خو اوس والو په فیسبوک باندې ویل محمد ته رحمت الله زین نه پیژنم خدای شته الله ګواه دی
چې زه نه پیژنم وای رحمت علي هغه به کې پرنټ زوس په गाड़ी کې روانو ما ته بټخیل نه په پرنټ باندې منډه چې کم دا هغه علي محمد دا آیا تاسو هغه منډه اولنی ورکوي خو بیا د دې سه تقسیم پکار دی کنه پکار یا حکومت دا پکار چې خپل زیر منډه لپاره وګوري موږ ته تختبنم نه منظور دی منډه والتا وډی ګرام ته نه منظور حکومت یا غول نه زی وګوري او تقسیم وکي دا اصلي نوم دی واچي ته قسمتونه باندې دا ارسړي زمکه دکان راوخیږي سیده کله صدر سے بھی سی صحیح خبره بالکل نه منظور وډی ګرام هم نه منظور تختبن هم نه منظور حکومت ته نه زی جوړ کی زب خپل منډه وال نه مدد خلک ولړلی ما څوک نه پیژني زه یو عام میډیسن والے حکومت ته خپل زمکه ولشي لکه څنګه چې اډیل زمکه غسیره څنګه چې قصب خانه لا غسیره ډیر مننه شکریا ډیر مننه شکریا ډیره مهرباني دا یو بل ملګری خبرې کول غواړي چې څه ویل غواړي بایجانه جی دا د په جی ټي روډ منډه منظوره کړله نو د دې نه خو ټول سواد بنديږي موږ په جی ټي روډ نه پراته دا بالکل په جی ټي روډ منډه منظورې دي دې کې کرپشن شه دی جی دال میں کچھ کالا ہے پدې کې ټول دی پیسې اغستی ټیمو په کې اغستی ناظم په کې اغستی دي د کرپشن حکومت ته ټول کرپشن شه دی جی په جی ټي روډ باندې خو ټول سواد بند شو منګور نه چې ټول سواد بند شو نو دی په جی ټي روډ منډه منظورې پاره کې مافي درې کسان دي پای کې اړتیا نشته صرف درې کسان اړتیا دي او 110 کسان موږ دلته یو د 110 کسانو خبره نه منظوريږي د درو کسانو خبره منظوريږي وره چا مافي دي مالدار کسان دي موږ غریبانانو او تاسو د مخې خبره ده جی احتجاج به تر څومره احتجاج به زمونږ تر هغه پورې چې زمونږ مطالبه نه منظور شي موږ بدل ته ځان سيزو دا زمونږ د بچو روزي دي ختمه شي دا ټول گاډو ولدي غریبانان دا موږ وی جی نو که تاسو نن د حکومت نه ګیله کوئ نو کله چې حکومت راتلو تاسو گاډو ولا پاغي کې مخ کې بیا دا چې موږ غلطي کړل کنه دا هم دا غلطي سزا ده دا غو انصاف زمونږ توبه ده جی د تاریخ انصاف نه زمونږ توبه ده جی توبه ده زمونږ توبه سلام ده عوامي خرڅ کړی دی په کمیټه والا دا زمونږ په پړي 15 لک روپۍ اخیستي دي 15 لک روپۍ د هر سړي په سر د دې منډې اخیستي دي په وډیګرام والا خرڅ کړی دی پرجان په پچینه په وډیګرام یو پرجان دی یو چلا غړي دا مصطفی را چلا علي محمد علي چې تا ټول منډه ونه تا ټول غلي دي قوم راوته ولا قوم راوته 15 سال باندې دیږي او 15 روان نه باندې دیږي وځه خوب عوامي خرڅ کړی انصاف ته وکړي شي موږ ته ظلم کوي ظلم موږ به تراغي د لینا سود موږ فیصله نه یل شي موږ یې مړ کی اوټل به بجنه او گاډه والا به بجنه پرجان به بجا چرته بجي تعلیم محمد ته کو نه راځي پجا کیم ته کو نه راځي وجران جی ګرانو کتونکو طرفه کو ډیر جذباتي دی او ډیر مزاحمت کې سخت په سخت لفظونو کې او تاسو دا غنه ګورئ دا وخت دا د منډای کمما چې دا دغه خواته ټول منډای ولا وتی دي او ډیر په ګڼ تعداد کې راوتی دي تر 13-15 غنټو نه دلته دغه شانته احتجاج جاری دی د کسانو خو هیڅ کوم د دوه خاله نه دی راغلی ارشاد ناظم چې کوم دی کوم د پی ام ال ان تعلق ساتي هغه ور راغلی دی نور به ګورو چې دله دو مخه ته دو څار دی عمل کیږي موږ بس تاسو سره بیا لا یو راځو تر ډېر ټایم پورې خپل قربا آباد خان اجازه ورکړي د الله پامان